څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د جون په 2 نیټه یعنې د سپریم کورټ په احاطه کې د چیف جسټس اف پاکستان یحیی افریدي لخوا نه یو کانفرنس رابللی شوی. هغه کانفرنس چې کوم جیلونه دي د پاکستان کې په هغې اوور کراوډډ دي، په هغې کې بنیادي سهولتونه نشته، د قیدیانو چې کوم بنیادي حقوق دي د هغې خیال نه ساتي. په دې باندې چیف جسټس اف پاکستان ډېر زیات کار کړی دی. په دې حوالې سره یو غونډه وشوه، یو کانفرنس وشو. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې په هغې کې د 4 واړو چې کوم صوبي وزرای اعلی دي هغه پکې شریک وو. په هغې کې د خیبر پختونخوا نه محمد سهیل افریدي، د پنجاب نه مریم نواز، د سند نه سید مراد علي شاه او دغه شانته د بلوچستان نه سرفراز بوګټي. د دې نه علاوه وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر طاهر هغه هم پکې شریک وو. خو ډېر یعنې دومره با اثره کانفرنس چې په هغې کې ډېر اهم شخصیات ججان که هغه د سپریم کورټ دي، بیا د های کورټ چیف جسټسز دي، هغه هم پکې شریک وو. د دې کانفرنس بنیادي مقصد دا و چې په جیلونو کې اصلاحات وکړی شي، او دا یو حقیقت دی که موږ وګورو د خیبر پختونخوا جیلونه وګورو که په ټول ملک کې څومره جیلونه دي د هغې حالت چې کوم دی هغه انتهایي دیګرګو دی. کوم ځای کې چې د 1000 قیدیانو یا حوالتینو گنجایش وي هلته 2000-3000 کسان اچولی شوي. یو خو تاسو ته پته ده چې انتهایي سخته ګرمي ده. په دې سخته ګرمۍ کې به ډېر زیات تکلیف وي، که هغه حوالتین دي هغه که قیدین دي هغې ته ډېر زیات پرابلم. اوسه پورې یعنې دا مسله یعنې په ټول پاکستان کې حواله نه کړی شوه، یا دا مسله په ټول پاکستان کې حل نه کړی شوه چې یعنې جیلونو کې چې کوم اوور کراوډډ جیلونه دي هغه اوور کراوډډ چې کوم دي هغه ختم کړی شي. هغې کې دومره قیدین حوالتین واچولی شي چې هغې کې څومره ګنجایش دی. زمونږ په خیبر پختونخوا کې یعنې سنټرل جیل چې کوم دي پېښور شو، ډیل خان شو، هریپور شو، نو دغه شانته سنټرل چې کوم جیلونه دي هغه هم اوور کراوډډ دي، که ډسټرکټ جیلونه دي که تحصیل جیلونه دي ټول اوور کراوډډ دي. یو خو دا دی چې په جیلونو کې د سهولتونو ډېر زیات فقدان. یعنې صوبایي حکومتونه ټولو صوبایي حکومتونو خپل راپورټ پیش کړو په کانفرنس کې چې موږ دا اقدامات کړي، او چې کله هغوی په خپله جیلونو ته لاړ شي هغوی ته د دې خبرې احساس وشي چې په جیلونو کې څومره مشکلات او پریشانۍ نه وي. زمونږ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یو نقطه پورته کړې وه چې د جیلونو کې اصلاحات آغاز دي د اډیاله جیل نه وشي. هلته یو غټ سیاسي قیدي چې کوم دی هغه هلته قید دی او هغه سره د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي. هغې ته د ذاتي معالج او د هغې ته ذاتي یعنې چې کوم ډاکټران دي د هغې رسۍ نشته دی، او د هغه د سترګو بینۍ چې کوم دی 80% تلې د دې د وجې نه چې هغې ته طبي سهولیات نه ورکړی شي. دا یو غټه مسله هم ده، او دا پکار ده چې په یعنې څومره صوبې دي هغه دومره جیلونه جوړ کړي چې په هغې کې مطلب چې دا کوم اوور کراوډډ جیلونه دي هغې نه قیدین حوالتین نورو جیلونو ته منتقل کړی شي. یو خبره ده چې څنګه د عام سړي یعنې چې د جیلونو نه بهر دی د هغې کوم انساني حقوق دي او عین چې کوم د هغې فنډامنټل رایټس مطلب ګارنټي کړي دي. پکار ده داسې د جیلونو کې چې کوم ملزمان دي، کوم حوالتین دي، کوم قیدین د هغې خپل حقوق دي، د هغې ته هغه حقوق اصیل دي یعنې عین ورته ورکړي دي چې بعضې چې عام نور وګړو دي یعنې جیل کې به هغه ته هغه سهولتونه ورکوي که هغه بیمار شي هغه ته به د طبي سهولتونه ورکوي، که اسپتال کې دننه یعنې جیل کې دننه کوم اسپتال دی هغې کې هغه مطلب سهولتونه نشته، نو پکار دی چې هغه د جیلونو نه بهر هغې ته سهولتونه ورکړي. او دا هله د خلکو سیاستدانانو ته د دې پته احساس کېږي چې کله هغې په خپله جیل ته لاړ شي. مریم نواز جیل ته تللې وه، هغې ته د دې خبرې احساس دی او هغه د دې خبرې ذکر هم کړی چې یاره زه جیل ته تللم. زموږ سیاسي چې کوم خلک دی هغه کله چې اپوزیشن کې وي نو خامخا هغې د جیلونو ته ځي، هغې احتجاج کوي، هغې داسې پروټیسټ کوي چې د هغې د وجې نه هغه جیلونو ته ځي. زما په خیال باندې چیف جسټس اف پاکستان یحیی افریدي چې کوم اقدامات پورته کړي هغه د ستاینې وړ دي. او غټه خبره دا ده چې د یو چت لاندې دا ټولو یعنې 4 واړو صوبۍ چې کوم وزرای اعلی دي هغه شریک وو، په هغې کې وفاقي وزیر شریک وو، هغې نه علاوه د جیلونو سره تړلي خلک وو هغه شریک وو. پکار ده چې اوس چې کوم اصلاحات کېږي دغه اصلاحاتو په بنیاد باندې جیلونو کې اصلاحات وکړی شي. ولې جیلونه نه چې کوم خلک وځي موږ کتلي دي هغه لوی لوی بدماشان جوړ شي.
جیلونو د اصلاح دپاره وي، یعنې جیل دې دپاره چې یو سړی جرم وکړي او جیل ته لاړ شي او هلته د جیل کې دننه د هغه اصلاح وشي. موږ کوم بدقسمتي دا چې زموږ کوم جیلونه دي هلته اصلاح نه کېږي. بل دا خبره ده چې په جیلونو ته منشیات سپلای کېږي، دا مصدقه اطلاعات دي او هغې کې څوک دي، هغې کې دغه د جیلونو خلک چې کوم محکمه جیل خانجات سره تړلي خلک دي هغه پکې نور. جیلونو ته منشیات ولې ځي دا یو غټه خبره ده او دا سوالیه نشان ده. سنټرل جیل کې موږ کتلي دي وخت په وخت باندې ډېر زیات منشیات چې کوم دي د هغه ځای نه برآمد شوي. بل دې وزیر اعلی زموږ دا خبره هم وکړه چې په جیلونو کې خطرناک دهشتګرد موجود دي او هغه دهشتګردونه دا نور ملزمان یا قیدین حوالتین ساتل دا هم یو غټه ذمهواري ده. نو پکار دا چې په خیبر پښتونخوا کې یو داسې جیل چې په هغې کې خاص صرف او صرف چې کوم هغه خلک ساتلی کېدی چې کوم په ترهګرۍ کې انوالو دي. نو زه امید او هیله لرم چې کوم کانفرنس شوی په اسلام آباد کې د جولای په 2 نیټه د هغې به ګټورې نتیجې مخې ته راشي.